د پاکستان لوبډلې یو اے ای ته شکست ورکو او د پاکستان لوبډله نیکسټ راوند ته کوالیفای شو خو د پاکستان لوبډلې د یو اے ای خلاف ډیر خراب بیټینګ وکړو کم از کم د یو اے ای خلاف پاکستان ته 180 پلس رن سکور پکارو د پاکستان بیټینګ کنسسټنټلی ناکام روان دی پرون چې د پاکستان بیټینګ ما د یو اے ای خلاف وکړو نو ما پوسټ هم هغه ټایم وکړو چې دا ټیم د انډیا خلاف په سنگل لوبه کوي لکه دا ټیم داسې ټیم دی چې په دغه موږ باور نشو کوله چې د بل انډیا سره یو تګړه مقابله وکړي خیر د اتوار پر ورځ یو ځل بیا د انډیا او د پاکستان میچ ته بیسټ اف لک پاکستان ټیم یو ځل بیا سپورټ کو او امید لرو چې دا ځل بعد د انډیا ټیم له د پاکستان لوبډله قراره جواب ورکړي او دغه خپل بدله به د بیزتۍ اخلي خیر بیګا چې کم میچ شوی دی پاکستان ورسز یو اے ای دغه په مکمل سکور کارت باندې خبره کو تاسو له خپل اندازو شي چې د پاکستان بیټینګ ولې داسې فلاپ روان دی د پاکستان بیټینګ ولې داسې ناکام روان دي چونکه دې کې داسې کلاډیان ولاړو چې وی چې دا نوې مایند سیټ ته او دای ماډرن ډے کرکټ کوي او بابر اعظم او رضوان د ټیم نه ډراپ کو او موږ وی چې دا به داسې یو ټیم چې دای بهر میچ کې 180 او 200 رنونه کوي خو ډیر بری طرح ناکام د انډیا خلاف 127 رنونه د یو اے ای خلاف بیګا 146 رنونه کړو پاکستان چې کوم شاهین افریدی اخر کې 29 رنونه جوړ کړل څنګه چې د انډیا خلاف شاهین افریدی اخر کې وروته 30 کو رنونه جوړ کړل هغه سکور 127 رسیدو ورنه د انډیا خلاف هم د پاکستان بیټینګ کې دیر شي 100 نه کم رنونه کړي وي نو بیګا هم دغه رنګ شاهین افریدی راغو لګیزت ولا جوړ کو او دغه سکور 146 تو رسیدو ورنه 130 135 خوښه دغه پورې با د پاکستان سکور د یو اے ای خلاف وجي چې یو اے ای نه د پاکستان لوبډلې د میچ په 41 رنونو ګټلې دي خو په 41 رنونو نه د پاکستان د کم ټیم چې دوی جوړ کړی دی وی چې دوی کمی داوی کول چې دوی با ماډرن ډے کرکټ کوي دوی با اٹیکینګ گیم کوي دا هټران دي دوی با خطي د لوبه کوي نو کم از کم په دې ایشیا کپ کې دوی د دنیا چې کم سوچ د پاکستان خلاف جوړ دی دوی له پکارو چې هغه سوچ دنیا له بدل کړي وي چې دنیا ویلو چې یاره پاکستان نو ټیم جوړ کو بابر اعظم او رضوان ډراپ کړ خو صحیح فیصله وکړه خو چې دوی دا پرفارمنس خلک وګوري نو ماغه د بابر اعظم او د رضوان ارمان کوي او ماغه سمره هم ایکس کرکټر دی د پاکستان سابقه هډ کوچ هغه بیګام دا ټویټ کړو چې زدا حیران هم چې د پاکستان بیټینګ لاین اپ کې بابر اعظم ولې نشته چې پرون د یو اے ای خلاف د پاکستان بیټینګ ناکام شو نو هغه ډایرکټ ټویټ وکړو چې زدا حیران ما چې میکیار ته د پاکستان سابقه هډ کوچ پاتې شوی دی ناغم وی چې زدا سوچ کوم چې دوی ولې بابر اعظم ډراپ کړی دی خموین خان ټویټ کړو هغه وی چې دوی سره د رضوان او د بابر اعظم الټرنیټ کلاډیان نو د غیر ریپلیسمنت دوی سره نو د غیر متبادل کلاډیان پاکستان کرکټ بورډ سره نو یې ولې ډراپ کول نو ټول سابقه کرکټر زمدا سوچ کوي جی عمدا خبره کوي خاص کور کارت تاسو له سکرین باندې ښکاری صاحبزاده فرحان بیٹنگ وګورئ 12 بال 5 رنونه سایم ایوب 2 بال 0 جی اوپنران زمون کنسسټنټلی ناکامه کیږي تر اوسه پورې زمون دی اوپننګ پاور پلی چرته ختمه کړي نه ده پړومبني په دویمه ور کې دی وکټي پریوزي ښه فخر زمان پرون یو ځل بیا بیټینګ کړي 36 بال 50 رنونه جوړ کړي دي سلمان علي کپتان سی وګورئ جی دا زمون کپتان دی د بابر اعظم باندې بیا تنقید کېدو چې د بابر اعظم سټرایک ریټ کم دی د پرون په 27 بالونو باندې 20 رنونه کړي دي 74 سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړي دي 74 سټرایک ریټ سره د بیټینګ کړي کچري دا بابر اعظم وي نو تاسو بابر اعظم د مخالفین قتل میچ پاکستان ګټلې مو بیا پر پسې لګیو خا ورپسې حسن نواز وګورئ جی 4 بال 3 رنونه خوش دلته دونه مو د 5 چانس ملو شو ا چانس کې مغه کیش نو کو 6 بال 4 رنونه باندې اټ شوی دی چونکه دای سره موکوا پرون حسن نواز سره موکوا خوش دل سره موکوا محمد حارث سره موکوا چې دای ځان خولې وي چې دای پاکستان ته اسکور کړي وي محمد حارث کړي 14 بال 18 رنونه خا محمد نعیم چې کم دی محمد نواز سوري په 5 بال 4 رنونه شاهین افریدی 14 بال 29 لکه فخر زمان خسکور کړي ورپسې بیا شاهین افریدی خسکور کړي دي شاهین افریدی نه بیټسمن جوړ شوی دی او سایم ایوب نه سید اجمل جوړ شوی دی جی سایم ایوب نه بالر جوړ شوی دی خو حارث رؤف 1 بال 0 چې رن اوټ شوی دی خو ورپسې د یو اے ای بالینګ کو ګورینو جونیر صدیقی اوټسټینډینګ بالینګ کړي دی 4 اور 18 رن چې کنسیډ کړي دي سلور وکټي ایشتلی دي محمد روهت 4 اور 36 وکټي یومنا درو پراشار 4 اور 33 یو وکټه حیدر علی 4 اور 28 وکټي یومنا سمرنجیت سنگھ 4 اور
اوور 26 3 وکټې. ټول نه بالنګ جنید صدیقی کړی دی او سمرنجیت سنگ کړی دی. که بیا ورپسې موږ د یو اے ای بیټینګ ګورو او د پاکستان بالنګ نو د یو اے ای لوبډله په 13 اوور کې په 105 رنزونو باندې آوټ شوې ده. ښه علیشان شرفو او محمد وسیم یو زبردست سٹارټ پوښتو بډو منی بال باندې په شاین افریدي باندې چوکا شرفو وخله دا یو ډېر ښه کلاړی دی. 8 بال بار رنزونه د جوړ کړي. محمد وسیم دا هم د یو اے ای کپتان دی او ډېر ښه بیټسمن دی. 15 بال 14 رنزونه د جوړ کړي. محمد زهیب 9 بال 4 راहुल चोपड़ा 35 بال 35 ध्रुव परशार 23 بال 20 आसिफ खान पर 0. आसिफ खान एवढे हार्ड हिटर बैट्समैन ने हो पर 0 उठशे 4 बाल 0. हर्षित कौशिक 1 बाल 0. हैदर अली 6 बाल 6. सिमरनजीत सिंह 4 बाल 1. जुनेद सिद्दीकी 0 बाल 2 और मोहम्मद रोहेल چې کوم دی 1 बाल 2 رنونه جوړ کړی دي. خلا پاکستان نه طرف شاهین افریدي ښه بالنګ کړی دی. 3 اوور 16 2 وکټې هم تر لاسو کړی دي. محمد نواز 3 اوور 27 وکټې هم نه ایکسپنسیو بالنګ کړی دی. حارث رؤف 2.4 اوور کې 19 رنز ور کړی دي. تقریبا 3 اوور کړی دي. 19 رنز ور کړی او 2 وکټې ایکسټری دي. ابرار 4 اوور 13 2 وکټې ښه بالنګ ابرار هم کړی دی. سایم ایوب 4 اوور 18 یو وکټه ښه بالنګ سایم ایوب هم کړی دی. سلمان آغا 1 اوور 9 او یو وکټه. ټول نه بالنګ د اکانومي او د وکټ لحاظ سره ابرار احمد کړی چې 4 اوور 13 او 2 وکټې تر لاسو کړی دي. نور شاهین او حارث رؤف د هم بالنګ کړی. سایم ایوب هم بالنګ کړی دي. نو پاکستان د یو اے ای نه 41 رنونو باندې بیګا د میچ وګټلو او د پاکستان لوبډله نیکسټ راوند ته کوالیفای شو چې د اتوار پر ورځ به انډیا سره یو ځل بیا ټاکراوي.